مالش امیر بدرنام د 2 میلو په فاصله کې اوس ټول خار دی خار کې راغلی دی دا ټول وینه جرفه پورې آبادی رسېدل الله دا زمانه خبره چې اسنو زمون زمانه کې دلته آبادی نه و او آبادی ده حتى سنا هم كان قال صلى الله عليه وسلم جابر بن ابي طالب قال سمعت عمر المولى بن عباس قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار زو عبد الله بن يسار چې مولا د میمونه مولى ابي جهيم بن حارث بن سمين سوارلا ابو جهيم وای یوزل حضور راته د بیر جمل د طرف د ابو داود کې تاسو اولوي یو کیو په مدینه منوره کې چای کې اوخ پروتو ورته دلو نو به مشهور شو په بیر جمال سره الته په قانو براوباس په خوا راسي دوا یعنی یو راسي سرته دوا یو سرته یو ورختړلی بلبل نو هغه اوخ رواني داس ایو راسي را کلیکي خپل حرکت کوي نو چې سرته روزي دلته سړی ولاړی نا ورخت تشکی نو به اوخ واپس کی چې واپس کی نا قبل به راخیږي او دا یو خطه کېږي نو په خوا به پټي چې وبکول په دې طریقه اوس پټي بیلونه لري نو اوخ چرته پروت په کوي کې هغه اوخ مشهور کوي مشهور شو په بیر الجمال نو حضور د بیر الجمال د طرف را روان او زما خلوارلم ما په سلام واچو نو سلام جواب چې پنا کېدم نو په دیواله لاسو ته مو فمان طویل اجګړه په فرایضو کې د پنوافلو کې نه ده د کم عبادت لپاره چې تیمم شرط دی نو هلته بغیر د شروطو د تیمم نه نشي کولی او چې کوم عبادت لپاره طهارت شرط نه دی نو هلته تیمم کولی شي اگر چې وجود د اوبو وي لکه ما ته مثالونه ویلو سړی مطالعې لپاره تیمم والی شي یا د وضو کېدو لپاره والی شي یا دخول د مسجد لپاره ځکه دې لپاره طهارت شرط نه دی نو دا سلام جواب دا طهارت شرط نو حضور مبارک والا پخاریه کې دنه تیمم والا دو صحابه دی خیو ابي جهيم دی یو ابو الجهم دی دا ابو الجهم دا زمیدار دی دا مهاجر دی او دا کپڑے به خرصول د بحرین نورات ا مشهور دی په امبجانیه سره امبجانیه او کاغانه شړې حضور پاک له راوړې او په تحفه او دا ابي جهيم دی ابو جهيم دا زمیدار او دا انصاری دی دا ذکر دو زینو کی راضی یو دلتا تیمم کی یو پا باب السترہ کی دا خیال کرے خواہ ابو الجهيم او ابو الجهم ابو الجهيم مصغر دا پا تیمم او سترہ کی مستعمل ہے او ابو الجهم مکبر دا پا کتاب اللباس کی مستعمل ہے ابو الجهم مکبر مهاجر دیو تاجرو او ابو الجهيم انصاری دی او زمیندار وی حضور مبارک راته فلقیه رجلن مخله او سړی ورغه سلام په واچو حضور جواب ورنک دیوال ته مخکا پاره باندې فمصاب وجهي و يده ثم رد عليه السلام نو تیمم یو په خار کې نه دی وی چون کې فوات ته سلام راته نو زکه وو او دغه احناف وای چوبوي تیمم تواله شي خدای عبادت لپاره چې کوم کې طهارت شرط نه وي نو پرد سلام کې طهارت شرط نو حضور د زیات فضیلت لپاره تیمم دې د دینه فرایض ثابت دي چې په شهر کې چې یاره د فوات د صلات نو ته تیمم کول شي ما ته ویانو فوات ال طهارت شرط ده او که فوات د منځ راشي خو فوات لا بدل ده ازيشتا باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الشعيد للتيمم فكي بوي فلا سنكي چوي په خوره د تیمم لپاره الله ست په خوره داسې کې فكي به ورکه کنه نو په استفهام ځکه باب ذکر کوي چې اشاره تقسیم د حالات ته که په لاس ته خوري نو فكي ورک او څنګه لاس تاسو فكي ورک او که په لاس ته خوري نو فكي ته حاجت نشتا نو دې حل کې اشاره د اختلاف د احوال ته دا فكي مستقل سنت نه نه لا سنت څنګه سنت دي
بلکې که خوري ځکه چې خوري پیو ته په مخ باندې راکاږي نو دینه مسله جوړیږي شکل باندې بدل شي خوري په مخ مګل ضروري نه دی باب هل ينفق في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم چې دی لا سنوي په خور انتنا دا مقالتنا شو بنقالتنا كم دا یو حدیث ده بار بار بذکر کی عن سید ابن عبد الرحمن بن عمدان نبی قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب یو سړی راغی عمر سره ورته وی نه اجنبتو ذو جنوب فلم يصب الماء وبنوي عمر سے برته مون بنکه عمار ابن یاسر وی نمون بکی پته امم بکی عمار وی سیبا قصه دی یاد نه تا ته یاد نه چې موږ په سفر کې وځو ته جنوب نو تا کومون زنه او زچ منو فتمعتو ما په خور کې ځان لیت پیټ کا فصلیت من میوک فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حضور مبارک ته وی حضور اتوین ما یکفیک هکذا ودان لك فی وکلا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما لا سنه پزمک اول او پکی ورک ثم مصاب ما وجه وكفيه وجه وكفين في مسكر ما طويل ومخكي چې په سلف کې حضرت عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود نه خلاف نقل شو په تیمم د جنوب کې په جنوب سره او بنمومي نو دی به مسکی کې بنکه نو عمر سے بھی عبد الله بن مسعود تیمم بنوي او من بنکه او عمار بن یاسر او د نور صحابه وینا چې څنګه د بیا د سینه پارا تیمم والش نو د جنابت د پارا تیمم والش عمر فاروق دا د باب د صد ذرایع نه وي دا هي کوم جنوب ته اجازه کو نو به چې په وبې یخو لګین بس دې به تیمم وای او غسل باندې کوي به رجوع کړي د خپل قول او ټول امت اوس متفق دي پرې چې تیمم کافی د پاره جنابت او د پاره د بیا د سه دلته یو سوال د خیال ورته کړ چې عمار بن یاسر دلته تیمم وو نو قبل د نزول د مائده نو که بعد د نزول د مائده نو مائده کې حکم د تیمم راغله که قبل د مائده نو د تیمم د کوم نه ذکر ده تیمم مشروع شوی ده په مائده باندې او که بعد المائده کړي آئے کہ خود جنابت هم ذکر ده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فامسحوا بوجوهکم څنګه ده فاصلوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا نو خدای چې څنګه به او د سې ذکر کړی دا نو لامستم النساء ذکر کړی دی نو سوال دا دی چې دی او تیمم دا او دست تفارا چې کوي یا د جنابت تفارا دا قبل د نزول د مائده نو کوم بعد د نزول د مائده کې قبل د نزول د مائده نو تیمم کوم دې ذکر دی تیمم خو صحابه د مائده په نزول کې ذکر او که بعد نزول المائده نو جنابت تفارا هم تیمم ذکرو نو به د ولدان کو د ځان په خور کې لیت پیټ فتمعتو ځان په خور لیت پیټ او کله پکې دا راځي کما تمعک الحمار لکه خرچ په خور کې ځان اولړي رولر فسوال پیش کله مائده نه مخکې تیمم کړی نو تیمم یې د سنه معلوم کړه او که بعد نزول المائده وی نای کې خود جنابت تفارم تیمم ذکرو فامسحوا بوجوهکم وایدیکم نو د ځان ولې تمعک کو
نو د دې جواب دا چې مائده نزول د پاره تیمم شوی دی هغه واقعه ده به ودسه و چې بیبینه هار رخص ټول منځونو کړ ټول به ودسه نو خدای به آیات د تیمم نازل کړه د مائده ناغه چون کې نزول د پاره ده به ودسه شیو نو د تیمم په به ودسه پورې محمول کړه د جنابت پکې نو سوال دا چې دا رسول الله مسلم النساء ذکر ده نو د ملامسه په لمس بالید باندې محمول کړو یعنی دا ټولې د به ودسه د پاره ویلو او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء مراد د ملامسین لمس بالید غشته چې به ودسه ده د به ودسه د پاره د آیات دا کړو بے ورته نبی کریم په دې تعلیم عملی خودل چې جنابت او په دس کې خو فرق شته په طهارت کې او په تیمم کې فرق نشته تیمم د دواړو یو شان دی نو ځکه حضور ورته داسې بدی کړو کنه اشاره په امر سابق باندې لکه څنګه چې په بیا دسه کې خلک تیمم کوي او تاسو کړو نو جنابت کې هم داسې کړو نو آیات چونکه د پاره د حدث نازل شو او د ملامسه په لمس بالید باندې محموله کړي و نو سورته مائده او آیات د مائده صرف د بیا دسه په صورت حمل کړو او د جنابت حکم ورتنو مالو نو جنابت طریقه ورته سید الکائنات عملن خودلا به یو سوال چې آیات د مائده کې تیمم نازل شو نو به سورۃ النساء کې د آیات به دوباره ذکر تصادف سورۃ مائده آیات رسل دي سورۃ النساء مخکې څنګه دي آیات وایي لکه لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا وإن كنتم جنبا ولا جبنا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم نو سورۃ النساء کې د سورۃ النساء چې رست نازل شو داغي نزول تصف اجت پاتې شو دو آیتونو کې تکرار راغله د دوه حکمونو یو د صوم مبارک یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر خدای مریض او سفر ذکر بیرست بیا وای فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یوزل ذکر به ساجد او دلتم یوزل تیمم رانا نو بیا د تیمم آیات څنګه نازلې ده نو علماء وايي اصل کې آیات د مائده د پاره د تیمم د وضو نقلو خو ضمنن پکې جنابت هم ذکر راغی لامستم النساء او آیات د نساء بنیادی د تیمم د ایسا دا د جنابت د پاره نازله شوه خو خدای ورسره بیا د سی بیا ذکر کړه بیا څنګه چې څوک دا ګمانونه کی چې هغه د بیا د سه تیمم منسوخ شوی دی په دې بیا ما آیات لکه خدای مرض او سفر پس آیات د صوم کې مخکې ذکر کړه نو به دوباره ذکر کړه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه اسنه چې څوک دوی چې په چا میا شروقته دی بروجی نسی که مسافر او که مریض نو خدای عادت هغه حکم سابق وکړه چې دغه حصہ پکې منسوخ نه ده نو دلته خدای پاکه عادت تیمم وکړه او دا تاسو ته ښایي چې د جنابت هغه تیمم
د بیو د سیغه تیمم منسوخ نه ده. دیم آیات د مائده کې فتطهروا ذکر، نو دلته په آیات د نساء کې فاغتسلوا ذکر دی، نو تفسیر د فتطهروا فاغتسلوا راغی، ځکه طهارت عام دی او غسل خاص دی. نو د جنابت دپاره غسل فرضیت د آیات د نساء نه معلوم شو. نو آیات د مائده بنیادی د حدث دپاره او آیات د نساء بنیادی د غسل دپاره. نو دته آیات د حدث معلومه او لامستم النساء په حدث حمله، نو د جنابت ورته نو معلوم او دغه پورې آیات د نساء نور راغله. نو دا د عمار بن یاسر واقعه چې کېده، نو حضور ورته وی نه، اگر چې په جنابت او په حدث کې په طهارت کې فرق شته او په تیمم کې فرق نشته. باب التیمم للوجه والکفین، تیمم د وجه او د کفین لپاره. د په دې مسالو کې هغه ته اختلافي مسائل بیان کړو کنه چې تیمم یو ضربه ده او که دوه دي. فقها درې واړه وایي دوه ضربې دي او حضرت امام احمد سے به یو ضربه ده. دویم دا چې فقها وایي یدین تر مرفقین پورې دي او امام احمد سے وایي یدین او کفین دي فقط. د امام احمد سے مسلک اختیار کړی په دواړو مسلو کې. نو دی وی باب التیمم للوجه والکفین، تیمم د وجه او د کفین لپاره ده، تر مرافق پورې نه ده. د مرافق حدیث د شرط مطابق نه دی، هغه ترمذی او ابو داود ذکر کړی. عندنا جابر قال حدثنا شعبة قال فلن حكم نظرنا عن سيد بن عبد الرحمن بن عبدان نبي قال عمار بهذا. عمار دا قصه نقل کړه وضرب شعبة بيديه الارض، شعبة نقل قید کلام چې تقشان دی ورته. ثم ادناهما من فيه قلت الى سنن الذكر ثم مسام ما وجه وكفه. وقال النضر اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمع زرع عن عبد الرحمن بن عبدان قال الحكم وقد سمعت من عبد الرحمن بن عبدان عن نبي قال عمار. مثلا سليمان دا احناف او مالکیان او شوافی وای چې حضور مبارک ورته تعلیم فعلی ورکا او حواله په امر سابق معلومه نه، یعنی په خپل دا نه ویل چې وجه او کفین وکا وې دا څه به کړو کنه اشاره ما مزات را. نو دا خو تعبیر دراوی چې کفین باندې وکړه، مقصد د حضور حواله او په امر سابق معلومه باندې. سنة سليمان بن حرب قال سنة شعبة عن حكم الزرع عن عبد الرحمن بن عبدان نبي أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فهجمنا وقد قال تفل فيهما. ارم بروايت کې نفاقو دې کې تفلو، نفح او تفل کې دا فرق دی چې نفح پوکی ته وی چې د لا او اثر پکې نه، او تفل هغه پوکی ته وی چې لاړم پکې چې لاړم پکې راشي. ذا محمد كثير قال قنا شعبة عن حكم الزرع عن ابن عبد الرحمن بن عبدان عن أبيه عن عبد الرحمن قال عمار عمر حتى ما عقت فاتحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. دا تعبیر دراوی دی خواه حضور مبارک صرف عملا کرو لکه مخی چی تیر شو. دا حاشی نسخه اولاده یکفیه الوجه والکفان، کتاب کی چکم نسخه دلتا بتقدیر دا معارا و باس یکفیک الوجه مع الکفین. مثلا مسلم ابراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم الزرع عن عبد الرحمن بن عبدان عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا والله قال حدثنا شعبة عن الحكم الزرع عن عبد الرحمن بن عبدان به قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض ومسح وجهه وكفيه. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، جنس تزمکه دا وضوء دا مسلم يكفيه من الماء، دا کافی کی پاوبوک. وقال الحسن یوجه و تیمم ما لم يحدث، تیمم کافی دی جسم پور بیودس شوی نہیں. واما ابن عباس وهو متیمم، ابن عباس متوزین و امامتی ورکڑو دے متیمم. وقال يحيى بن سعيد لا باس بالصلاة على السبقة والتيمم بها، فخورا باندې منظم کیږي او تیمم پکې. دې باب کې دو بنیادی مسلو ته اشاره کوي. اوله دا چې ما تیممو به سره پس شي باندې تیمم کیږي. نو درې وړ امامان په یو طرف دي، شافعي صاحب او امام ابو یوسف په بل طرف. درې وړ امامان وای په سعید کیږي، سعید جنس تزمکه ته وای.
ما سعود علی وجه الارض، که کاڼي وي که لوټه وي که سیمټ وي، کم شی چې په اور سوځي نه ختمیږي نه هغه ټول د جنس د ارض کې داخل دی. لرګي او خشاک نه دی داخل، ځکه دا سوځي. د پدې مسله کې زمونږ د جمهور مسلک اختیار کړی. شافعي صاحب او امام ابو یوسف وایي خوره بای او منبته بای، په خواږه خوره به تیمم کې. د دې وجه ډېر شیخان ځان سره لوټي ګرځي. نو دی وی تراب شرط نه دی، جنس ته ځمکې دی. دا ډومبه مسله ده. شوافی استدلال په لفظ د منه کوي، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه. په سورۃ مائده کې منه راغلی دی او په سورۃ نساء کې منه نشته. ایوی من د پاره د تمیز دی، معنا دا چې د خور نه به څه جز راشي ستا په لاس، نو جز خو خورو کې راځي، په کاڼو کې نه راځي. دیم حدیث د مصطفی دی وجعلت تربتها لی طهورا ومسجدا. خور د ځمکې د ما لپاره طهور او مسجد دی، نو تربتها ذکر دی. احناف و مالکیان و حنابله وی دلته من د پاره د تمیز نه دی، من د پاره د اتصال دی، چې ستا لاسونه د متصل شي جنس ته ځمکې پورې. وی منهو ته ګورې ورپسې نه ګورې. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خوره شرط کول او بیا خوږه خوره شرط کول دا خو حرج دی په امت. کله به اوبه پیدا کېږي خوږه خوره به نه پیدا کېږي. نو د خوره اشتراک کول او بیا تراب منبت ویل دا خو منافي دي د مشروعیت د حکمت نه د تیمم نه. تیمم مشروع ده د پاره د یسر او د سهولت، او هغې سره تراب منبت شرط کول دا خو منافي دي د حکمت د مشروعیت د تیمم. دیم د عربو وضع ته وګورئ، هلته تراب منبت کوم ځای ده، شګې دي او ګټې دي. ابو داود کې حدیث راغلی دی، یو ډله راغلی وسې موږ انا نسکنو فی الرمال، موږ په شګو کې اوسېږو. حضور ورته وایي تیمم واقع ولو الی 10 سنین. دویم دا که حدیث کې تربتها راغلی دی، نو ذکر دا یو فرد منافي د باقی سره نه دی، ځکه نور حدیث کې راغلی جعلت لی الارض مسجدا وطهورا. ارض لفظ سره ذکر دی، نو ارض کې ټول څیزونه راغلل. نو که تربتها لفظ راغلی دا ذکر د یو خاص صورت دی، یو فرد دی، یو جز دی، دا نفی د معاده نه کوي. نو دی په دې باب کې د جمهور علماء مسلک اختیاري او شوافیو باندې رد کوي چې نه صعید جنس ته ځمکې هغې باندې تیمم کېږي. او وروسته بیا دلیل یې میلې په خوره باندې صحاب تابعینو دغه کړي تیمم او مونځ یې والی. خوره خو تراب منبت نه، خوره پېژنې که سپینه شه. دیمه مسله دا ده چې تیمم طهارت ضروری دی که طهارت مطلقه ده. نو شوافی وی او محمد ابن حسن شیبانی وی زمون په ائمو کې چې تیمم طهارت ضروری دی. نو طهارت ضروری مطلب دا چې هر منزله به تیمم وي، او د معذور حکم یې دی. نو روغ د متوضی منځ په متیمم پسې نه کېږي. او درې واړه فقها وایي نه طهارت مطلقه دی، لکه د اودس په شان. نو د متوضی منځ کېږي په متیمم پسې، او په خروج د وخت نقض د تیمم نه راځي. تیمم به په هغه څیز ماتېږي چې په کوم څیز اودس ماتېږي، یا په وجود د اوبو. نو په دې دواړو مسلو کې د احنافو د جمهور علماء رای اختیار کړی ده. اول دا چې تیمم په ما صعود علی وجه الارض باندې کېږي، خوره شرط کول نشته. دویم دا چې تیمم طهارت مطلق نه دی، نو د متوضی منځ ورپسې کېږي. باب الصعید الطیب وضوء المسلم. صعید جنس ته ځمکې چې پاکي،
دا وضو د مسلمان یکفیه من الماء دا فزید او بو ورار. وقال الحسن یوزی التیمم حسن بصری تیمم کیږي ما لم يحدث چې سو پورې به او د سشوینی دا طهارت ضروری نه ده، طهارت مطلقه ده. واما ابن عباس دې ته ګوره، ابن عباس تیمم باندې منور کړی دی، استسقا منځ کوم په صفه کې والا او دې متیمم قوم ورپسې متوزین. وقال يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد وی لا باس بالصلاه على السابقه، بخورز مکه منظم کیږي والتيمم بها او تيمم کیږي. ثنا مسعود قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا عاصم قال ثنا ابو رجاء عن عمران بن قال لكم دې قصې ته ګوره د حضور د معجزې ذکر دی پکې. قال كنا في سفر مع النبي، مو حضور مبارک سره په سفر کې وان اسرینا د شپې متل کو حتی كنا في اخر الليل، په اخر شپه کې شو. وقانا وقتا پریوت په پریوتې دو لا وقت احرا عند المسافر منها، د دین خواږ پریوت نشتا ځکه د اخر پار کې سړي له خوب ورځي به اختیار. وما اقعدنا الا حر الشمس، بیدار نکه مونږ لره مگر ګرمه د انوار ټول د پاتې شو. حضور مبارک ویلي سوکې بسوک کوي بلال سے بیزو انا نو ډډه واله یو دوخ کته ته ان مشرق طرف ته مخ او د باندې خوب دومره غالب شو چې دی مونږ د پاتې شو. انوار راوخاته انوار باندې خلق را پاسه. فکان اول ما استيقظ فلان کیرا پاسه به فلان کیرا پاسه به فلان کیرا پاسه ابو رجین مناغشتی او په زمانه ارشوی دي. ثم عمر بن الخطاب الرابع به عمر سے ابو سلورم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام نوقصه چې حضور بودو مونږ بنا را پاسو حتی يكون هو يستيقظ چې په خپل برا پاسه، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه، مونږ ته پته نه لګي چې خوب کې څه پیخيږي و حوار تر راځي. فلما استيقظ عمر چې عمر را بیدار شو ورعا ما اصاب الناس، ویلو د چې خلقو نه خمون خدا شو. وكان رجلا جليدا عمر سيبوز راور فكبر دوی الله اکبر الله اکبر ورفع صوته بالتكبير الله اکبر نه فزور وي وما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوت النبي صلى الله عليه وسلم. دا الله اکبر وي چې حضور مبارک د په تکبیرونو را پاس ور کو سب شیخان دا په دلیل کې پیش کړي دا مانځنه پسچید به دوباره ذکر کینو دا صحیح نه ده ځکه دا خو یو واقعي جزئیه او سفر کې او مقصد نبی کریم را پاسو ده عادت جوړول نه دی پکار. فلما استيقظ چې حضور را پیښ شو نو شکو الیه الذي اصابهم، صحابه ورته شکایت کوي قربان زمونږ من قضا شو. فقال لا بیر پروا نشته او قال لا يدير سپروان لري ارتحلوا زي چیزو. شوافی وی دیده که شیطان سرگند شو زکه دا غزینت لد او احناف وی نور پراختی دو کیولا نیزوار شوی نو زکر لد. مووی دا شیطان اثر پا مکان کی مو پا زمان کی مو لکه نور چی راخی پا غرونو دا دوخ کرو دا شیطان پا منس کی نو چې څنګه اثر د شیطان په دغه ځای کې منه نو اثر د شیطان په وخت کې مو منه. فرتحل روان شو فسار غیر بعید لکشان مزل چوکو ثم نزل را کشو فدا بالوضوء وضوء او غسوبو فتودع ونودي بالصلاه اعلان شد من فصلى للناس. فلما انفتل من صلاته شفار شد من اذا هو برجل ما قدر لم يسلم على القوم یو سړی ویني چې ګوښه ناشته قوم سره منځونه. قال ما منعك يا فلان تصلي مع القوم، ولد منځونه کړه قوم سره. قال اصابتني جنابه، ذو جنب شین د شپې ولا ما او بنوي. قال عليك بالسعيد، دا بسعيد ته توجه کړي وا یعنی زمکه خوشتا کنه تیمم بدیواله. نو لفظ د سعید حضور ذکر کړه، لفظ د تراب نه ذکر کړي. معلومه ده چې سعید سره کافی کی
نو چې څوک تراب منبت شرط کوي دا بے دلیل خبره ده او منافی د حکمت د مشروعیت د تیمم نه. اوس دا نوره قصه زیاتی ده. ثم سار النبي صلی الله علیه وسلم حضور مبارک روانو فاشتكى الیه الناس من العطش قال ورتوی سیب تنده ده ډېره سخته ګرمي ده. قال فنزل راکوش فدعا فلان كان يسميه ابو رجاء فلان کی راوست دا عمران داوی ونسيه عوف ایمان يرضي ودعا عليا علي سیب راوست دوارو توی اصحابا لارشه فابتغي الماء او بمگوه کاغا ملک ملیدن حیران بشیال تا مارغ نشتا انسان بنوی نه او سڑکونه دی اٹھلی دی خواغم دیری لیر دی پخواغ سڑکونم نو او اٹھلی زد ریاض نے اوزن لاتم پشوکو کی بس روان یونیم تقریبا صدا پاس 1000 میل مدل بش پدې ټولو کې درې پړه وراغلو چې آی کې وبوي نور وبنه اوسم نشته دشته شګي اونې بوټي نشته او چپورونه تو او دا سیګر می ګټي سړې پېزان نشي پاکولې د استنجا په وخت او بنشته فتلقى امراتا یو خذ ولیدلا بین مزادتین د دو غټو ګډو په منځ کې ناستا او قال ستیحتین ستیحم غټ مشکتوي مزادم غټ مشکتوي چې مشتر بل مشتړل شي نو د دونه یو جوړ شي هغه ته مزاده او یو ستیحه غټ ګډي یو خضر روانه ده په خسوره یو طرف ته ګډي د وبو ده بل طرف ته ګډي د وبو ده په ګډو کې وبګرځي نو دی ورته وای په اخرى ان الماء او بچرته نظر اوره قالت عهدي بالماء امس هذه الساعه زپرون دی وخت کې د وبو نه روانه شوه یو شواروز مدل دی ملاقات د ما د وبو سره پرون په دی وخت کې ونفرنا خلوف او نارینم نشتا دا زمنن خدنه چې د یوې خبرې تاسو کې کنه نو تاسو به پنځه خبرې په جواب کې گئی نو دوی خو چې دا وبو تاسو نو دا ورته وینا نفر نو دا زمنن یو جواب کې د سوال مقدر د طالبانو په اصطلاح کې چې ته خو زنانه او بو پسې دی نارینم څه شو نو دې ضروري ونفرنا خلوف او نفرم خلوف نو کور کې نو تجارت پسې تل نو بعض علاقو کې خود باندې کار کوي کنه جران دې په خود وړي او په خود وړي خشاک په خود وړي دا وای نو نفرنا خلوف
او بم نفرم نو الوف مانا غائب قالا لها انطلقي ذن ویخچو بدمر لری دی نور عذاب ممسر قالت لا اين وچرت میں بوزے قالا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله تلی بوزو قالت الذي يقال له صحابي اچ خلق ورته صحابي وي دغه دی به حضور او صحابه تا صحابيان وي صحابي دي ته چې خپل دین پرې خو دل او بل دین کې داخل شي لکه اوس خلق موحدین په وابیانو بدنامي دا وابي دي لکه وابي څه ګناه کړه لا پنځ پیری دا داسره هذا هو الذي تعنين بي ورتدا نه وای چې او صحابي دي او نو ور سره بحث کوي وستا فضل کې چې سم مراد دي نو ماغه یادو فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور ته راوستله وحدثه الحديث ضار والتقصه بیان کړ چې سید دا خدام راوسته او دا وای پروز دې د بون را روانه شه قال فاستندلوها ورتویرا کشا عن بعيرها دوفنا ودع النبي صلى الله عليه وسلم بينان يوركوت لوخي ويروړي فرغ فيه من افاء المضارتين او استطيعتين هغه وړو کې لوخي کې د دواړو ګډونه لګي لګي وبوا چولې واو کا افاهما خلی ولو تړلې د ګډو دوه خلی یو غټه یو نری هغه خپل باندې برخین او وبوا چي پای او د نارینه خلق ولا ورکه لکه کغه خپل باندې ورکینو ټول ته وبېږي کنه نو اذا غټ خپل ولا وتړلې واطلق العزاليه عزله ولا فرانسته عزله هغه ورکله هغه خپکه جوړې د ګډي په پیژنې ګډي خو د ساروي سره منی کنه ګډ چیرله دلته دا ګډي لیدلې په خوا ګډي ډیرو مشدا زینب چرقاو ونودي في الناس اعلان شبه حلقه اسقوا واستقوا سارول او ورکه په خپل مسکه فسقا من سقا واستقا من شاء چې چا سارول ورکول ورکړن او چې چا په خپل اسکله وېسکله وکانه اخر ذاک نوتی الذي اصابت الجنابه انعام ما اخریا غسړو چې هغه جنب شو او مونږ نو کړي هغه له یو لوخه د وبو ورکړې شو قال سمع لا شفا فرق عليك فزانو بو اچوا یعنی ولامبا وهي قائمه داخله ولا تنظر الى ما يفعل بماءها ګوري چې زما د وبو سره سکار کی وایم الله دا راوی قسم په خدای لقد اقلع عنها بس کړي شو د دې ګډونه وانه لا يخيل الينا انها اشد ملأ منها حين ابتدأ فيها مونږ ته خیال کې دا راتله چې اوس د ډومبي ځل نه زیات ډکتي دا اس په تفصیل چې مفصل او مفصل علیه یو شی د به اعتبارین ما رايت رجلا في احسن في عينه الكحل منه في عين ذا مونږ ته ښکارې ده داسې چې ګوډي اوس د په خوانه زیات ډکتي سید الکائنات دیوی اجمعوا لها دیل سراغون کے غریب خزر فجمعوا لها من بین عجوة ودقیقة وسویقة چا خجر روڑی چا اوڑا روڑی چا ساتوان روڑی حتی جمعوا لها طعام ولا جمعك فجعلوا في صوب فیو کپڑک ولا اتڑل وحملوها على بعیرها دے سوارک دا پوخا وضعوا الصوب بین یدیها اگا پند دا رشید دانوی ولا مخطکی خود ګوډي ډک پډک دې په مېس کېنولا مخې ورته هغه ساده ورته مخې کې خو چې کوم کې ستوان او خجر راغونډ شوی او حضور ورته وای تعلمین ما رزینا من ماء کې شیا ته پیګي صاحب او بو کې موږ څه کمې نه راوسته ولكن الله هو الذي يسقانا خدای موږ له برکت دې یو باندې طالبانو یو سوال لے چې دی په پردي مال کې خو تصرف ناجایز نو څنګه دا غي دوی راوستل او به تر او کې کړی دا خو تصرف په مال غیر کې نو علماء یې اول خو حربیه وا حربي په مال کې تصرف روان بندا چې دا سي تصرف پکې راغی چې د ډومبي ځل نه زیات شو دریم احسان ور سره وکړ دانه او دغه ولا جمع
فاتت اهلها دا خپل قوم ته ورسېده وقد احتبست عنهم دا غوینه ساره شوه ذکر غیبه د وخت انتظار کو چې په دې وخت را رسي قالوا ما حبسك يا فلان فلان کې اوس شي ساره کړ قالت العجب یو عجیب خبره وشو لقيني رجلان یو دو سړي رانن وذهبا بي الى هذا الرجل الذي يقال له صابر زه بسړي له بوتلم چې خلک ورته صابي وي ففعل كذا وكذا دا سکارو کو زما د ګډو نه لګي لګي بواشه او ساروی او ټول خلک خو وبشو او زما ګډي حال په حال پاتې شو نو دا سکي فوالله انه لا اسحر الناس من بين هذه وهذه اے قسم په خدای د دې او د دې په منځ کې د ټول نه لوی ساحر ویلا سره واستو سبب فرفعتهما الى السماء تعالى السماء والارض او انه لرسول الله حقا یا رشتیا پیغمبر یا خلوی ساحر نه ځکه زما په وبو کې فرق را نه غل د اسمان او زمکه په منځ کې د دن لوی ساحر نشته دا فکر اسمان ته داسې زمکه ته په دې منځ کوته اشاره یا پرشتیا رسول الله د مسلمانانو احسان مندې ته ګوره فكان المسلمون بعض يغيرون على من حولها من المشركين مسلمانانو به حمله کوله په چاپیره مشرکان ولا يصيبون السرم الذي هي منه حمله به نه کوله په قبيله چې دا وینه فقالت يوما يورز بيد قوم راجمك لقومها ما وراء ان هؤلاء القوم زچ سوینما ناما نافیه نه الذي وراء هغه شی چې وینم دا قوم چې قد يدعونكم عمدا دا تاسو قصدن پریدي ځکه زمونږ احسان یو ځل دل چې ما ورسره احسان دا وبو کړو دا سه معلومیږي چې دا مونږه قصدن پریدي چا پیر خلق باندې حمله کوي مونږ ته سنوي فحلکم فی الاسلام اسلام مين مشتکنه فاطاعوها ټول قوم دې خبره ومنله فدخلوا في الاسلام ده بخت ورکړه ټول په اسلام کې مسلمانانو یې رستم له حاصل کړل د کفر و زمانه کې حالب عبد الله او صحابي را امام بخاري خود لغات د حل عاشق ته نو صحابي چاته وای نو سبا خرج من دین الى غیره سبا یسبو چې محمود اللام کې یو سبا یسبود ناقص واوی عملان ته وای او دا سبا خرج من دین الى دین ته وای وقال ابو العالي قران شریف کې صحابین نه فرقه من اهل کتاب دا یو ډله و د اهل کتاب يقرؤون الزبور او اسب چراغله د عمل دا سبا اسبونه جوړ کړل تا ناقص واوی ولا تصرف عني كيدهن اسب اليهن واكم من الجاهل نو سبا ایم درته خو سبا اسبین درته خو او صابین ایم درته خو د یو لغت پوجا ټول بیان یو سوال دی طالبانو کستاسو خیال سوال دا دی چې سید الکائنات باندې د نسیان ولې راغی او د پاتې شو نو دا حافظ جلال الدین سیوطی نه چا په شعرونو کې تپوس کړی یا سائلا عن رسول الله كيف صحا یا سائلا عن رسول الله كيف صحا والسهو عن كل قلب غافل الله ودپات کېدل او سهو کېدل او د هر غافل سره کار دی نو پیغمبر باندې څنګه سهو راغله جواب په شعر کې کړی قلت قد غاب سره فسها عما سوى الله في التعظيم لله فکر د خدای په ذات کې نو صحبه شو دا غشینه د ما سوى الله نه د خدای د پاره صحبه شو حضور باندې دا صحبه او نسیان ناغلی دي چې د امت لپاره یو نمونه جوړ شي بل دا خواص د بشریت دي د بشریت تقاضې پر راغلي حضور باندې هغه عوارض خدای راوستي چې منافی د نبوت سره نه دي لکه زخمی کېدل خوګېدل او د کېدل ایر کېدل او چې کوم منافی د نبوت سره دی هغه په خدای نه دی راوستي هغه په صحابه راوستي دي لکه زنا واقع کېدل غلا راتل شراب سکل دا په صحابه کې راغلي دي او حدونه په جاری کړی دي لکه پیغمبر چې څنګه قولی تعلیم کوي نو فعلی تعلیم هم کوي
نو فعلی تعلیم د پاره دا ضروره چې دا واقعیت راغلي سره خراغلي چې لاس په داسې پرې کې زنا راغلي چې حد په داس جاری او په پیغمبرانو دا ناراضي او صحو نسیان پر راضي ځکه صحو نسیان منافی د نبوت سره نه وي نو د پیغمبر تعلیم د قولی په نسبت زیات فعلی وي وخشتکن باب اذا خاف الجنوب على نفس المرض بالموت او خاف نفس التيمم دا یو بل جزئیه باندې باب وي که یو جنوب سره د غسل د یاري د وجنه د مرض زیاتې دوه یاري یا د مرګ یاري دومره سختي او بي کوستان ته تلل یا وبدم ردی کدا استعمال کوم نو به وتندم پسمري د تند یاري نو تیمم دا مسائل اتفاقی دي ها که مریض باندې یاره د مرض د زیاتې دوه یا یاره د مرګ وي یا یاره د تندې وي نو دې تیمم مالش ما فرته په ابتدا کې عمر صاحب او ابن مسعود صاحب هغه جنوب د پاره تیمم نو ویل به رجوع کړل وذكر ان عمرو بن العاص په غزوه ذات السلاسل کې دی امیرو اجنم فی ليله بارده جنوب شو یې خشبه د مدینې شمال طرف تعالی قلا او دا ډیره یې خدای لکه تبوک تیمم تیمم هو امونجو به صحابه مرتبه چې تاسو په تیمم جنابت د پاره تیمم وکړو او بوي ویزان په منه شو وجله صحابه ران نبی کریم ته وې نبی کریم روغ سي ولې تیمم والا ویسه پزان میاره د مرګ لمړی یخ وګوي نو بس هغه چپ هغه خدای پاک کوي ولا تقتلوا انفسکم ځان خو موجنه ان الله کان بكم رحیم هغه عبادت بس کې چې ممسکیږي قتل د نفس فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف هغه په تعریف نه کړي نو په تقریر النبي دا ثابت شو چې یو مریض پسان یا د مرګ یا د مرض یاتي دوی نو دې غسل نه کوي او دا مسله اتفاق دا عمر ته ابن مسعود دا حدیث کله په ترتیب ذکر کی کله به ترتیب اداره چې عمر او عمار دواړه په سفر کې نو جنوب شو عمر سے منځ نه او عمار سے ځان په خاورو کې لیت پیت به نبی کریم ته شران ورته داسې بدی کړو کله دا ذکر کیږي علاوه یو ځای کې سم ذکر کړي بل ځای کې علاوه ذکر کړي ابن مسعود او ابو موسی شریبه په دې باسره نه حواله د عمر او د عمار په تصور کړي ابن مسعود ته ګوره عمر سے په قناعت نه کړي وی ها که عمر سے پری د آیات کې چراغ لري او لا مستم النساء یا ان کنتم جنبا کراغ لري نو بس به ابن مسعود چپ شو او رجوع قال بشر مخالف محمد وقمر وشبتان سليمان وبيوان قال ابو موسى عبد دا ابو موسى وعبد الله بن مسعود مناظره راغله اذا لم يجد الماء يصلي خچي وبنوي نذيب منکي او تیمم بمنوي دا مسله د فاقد الطهورين احناف وي کنه من بنکي او قضا قال عبد الله نعم الا ما جد الماء شهرا كو بنوي يوم اسلم صلي ذقب منكم لو رخصت لهم في هذا کی اجازت ورتوکم چې جنوب دې تیمم وي لکان اذا وجد حمل البرد به ک سړی معمولی یخنی محسوسي قال هكذا يعني تیمم وصلى دې بازار تیمم وي دې بوې تمو انم گنج خدا بو قال قلت فين قول عمار لعمر عمار سے عمر طويل قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار ابن مسعود بيقول عمر سے قناعت بقول عمار نه کړي دې په ترتیب باندې ذکر کړ به ورته خدي آیات کې چیرې راغلي به چپ شو انسان عمر بن عبد قال سنا ابي قال سنا مش قال سمعت شيخ مسلم قال كنت عند عبد الله بن موسى فقال ابو موسى رايت يا ابو عبد الرحمن اذا ولم يجد الماء كيف يصنعون فسري جنوب شو بنوي فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو موسى فكيف تسمع بقول عمار سيب عمر طويل او حضور وتوي كان يكفي قال لم ترى عمر لم يقنع بذلك منه عمر سے عمار سے قول قناعتن قد یادو ابو موسی ورته فدانا من قول عمار ذا عمار و عمر قسم پریدو كيف تسمع بهذه الايه دي آیات کې چې جنوب د پاره تیمم ذکر فما در عبد الله دې جواب نه ورته بلکې دی وی ان لو رقصنا لهم کوم ورته اجازه کو جنوب سړی ته لا شک اذا برد على احدهم الماء کپسړیو به یخ لګې دي نو قریبا
چې دې پریدي غسل او تیمم وای. نو دا شاګرد شقیق ته وای وی عبد الله د دې وجنات جنوب چلی د پاره تیمم نو ویلا وی او د دې وجنه نه ویلا چې خلک به وای چې بس راځي رخصت او باب التيمم ضربته تیمم یو ضربه ته ما وای چې دې د یوې ضربې قائل دی او د کفینه پورې قائل. إذن محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا معاوية عن نعم الشيخ قال كنت جالسا مع عبد الله بن موسى ما سبيانه فقال أبو موسى لو أن رجلا أجرم فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم لي بتيمم نوي يصلي فقال عبد الله لا يتيمم وإن كان لم يجد شهرا. فقال له أبو موسى فكيف تسنون بهذه الآية في سورة المائدة وسورة المائدة كي شرع عليه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال عبد الله لو رخص في هذا لهم کی اجازت شي جنوب ته چې تیمم با لو شکو اذا برد عليهم الماء يتيمم صعيدا به قریبه ده چې په جنوب سلو به یخولګ دی به تیمم وي. قلت انما كرهتم هذا لذا تاسو جنوب سلی د پاره تیمم د دی وجنه بندوي وي او ابو مدار دلته به ترتیب ده اوسته د آیات نه پس پیدا عمر او عمار قصه تساجد. فقال ابو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاده فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد وما تمرغ الدابه. وذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بكفي ضربه على الارض ثم نفذها. زمون احناف وای دغه ورته صرف تعلیم داسې اشاره وکړه دیتا چې تیمم د جنوب پشان د تیمم د محدث ته فرق پکې نشته. ځان په خورو کې ولې لیت پیټ کړ ټول حدود ورته حضور نه دی خودلې. ومزحل شمالي بك ثم صام الموت. وقال عبد الله فلم ترى عمر لم يسمع بقول عمار عمر سب قناعتنا بقول عمار. وزاد اعلان لعم السنس قال كنا مع عبد الله بن موسى وقال ابو موسى لم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني وانا وانت فاجنبت فتمعت بالسعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسى وجهه وكفيه واحدة لا واحدة كباب سر مناسبت راه كباب من التيمم ضربة واحدة. باب دیکھیں ترجمہ کی نہ ہولا اور دیکھیں دا سعید ذکر رہا لے مطلقا. مثلا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف النبي رجاء لاغا قصيت اشارك قال سنة مرام حسين خدائي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعانا جنا معتذرا یو سړی د معتذر جدا ناستو هم سره مونږ نه یو پلان کې ولې د مونږ نه په قربان جنابت او بنوي. وقال عليك بالسعيد فانه يكفيك. سعيد ته متوجه شوی دا کافی تا دی په اخر د کتاب کې دا سه حدیث وروړي چې اشاره خاتمه نو خاتمه په دې رااله چې د دې طرف ته متوجه شي. امانه زکریا سے وہی مرګ ته اشاره کوي ځکه ستا انجام څه دی خوره ده نو خوره ته متوجه شي. بس پکړو چې کوم دارالعلوم کې مقیم طالبان یا ټول نه رستو راځي دا واله اکار خدا چې تاسو مخکې راتلئ نې ظلم برابرول د نور مرګونو د غم کو. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس حدثنا أبو سفيان بن حرب في حديث هرقل وقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. امام بخاری رحمه الله د مقدمه د صلات تفارق شو چې هغه طهارت او شرط د صلات طهارت بجميع انواعه که طهارت حسي لك وضوء غسل طهارت غیر حسی لك تیمم نو تیمم نم فارشو وضوء غسل نم فارشو غسل پا اصل صلات کی شروع دا صلات لغوی معنی و اصطلاحی معنی تمام پا ترمیزی کی ویلی و مفصلہ دا صلات پا لغت کی نه معنی گانی دی او مشهور معنی دا دعا صلاة معنى دعا فصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. عربي شاعر ده ويراوح من صلوات الملك طورا سجودا وطورا جوارا. صلوات الملك دعاء الملك نو صلاة پا لغت کی دعا تاوی او پا اصطلاح کی عبادت بدنیت تعدى بهيئة مخصوصة
فی اوقات مخصوصه یو مدنی عبادت تی پا یو خاص حیات ادا کی پا خاص اوقاتو کی امام بخاری کیف نشورو کی دباب مارتویلو دا کیف دی ٹھول کتاب کی دیر زای ذکر کرے شل پڑھن دی جل کے او لس پڑھن دی جل کے کیف کی اشارہ اختلاف دا احوال و دا اقوال و دا علماء تا سرنگیو من فرض کے دل پہ اسرا کے من سنگا فرض شوے دے او اسرا کلا شوے دا او اسرا منامیو کے اسرا جسمانیو دا یاد دارے دا پینزم منزون خوپا معراج پشپا فرض شوے دے اتفاقا خود دین مخ کس منزون فرض و کنو فرض اکثر علماء پا دیدی چی مخ کی منزون فرض نو دا بعض محققین و رای دا وائی کی شان مرشا سے بمبے چی دا دی پینزو منزون مخ کی دو منزونو دا سبا مز او دا مازی گرمز دا با نبی کریم کمول ذکر خدیجہ بی بی اغی دا حضور سر مز کرده او دا معراج دا مخ کی وفات شده معلومی کی دا چی مخ کی دو منزونو بے پینزو منزون فرش لیلت المعراج معراج پا کلا شوی دا نسو کوئی پا پنزم کال دا نبوت سوک رستوی اصح دا اقوال دا دے چی پا رجب اویشتم تاریخ دا گل پشپا پا یو لسم کال دا نبوت شوی دا کال تا دا شریعت پہ اصطلاح کے عام الحزن وی دا غم کال ورطا پا دے وی چی دا حضور مبارک دا تسلیت بسڑی دو بنیادمان بارے دا تسلیت زی ابو طالب سے بو دا اخپل ترو سکا اگر چی ایمان پہ نو روڑے ورسرک لک ولاو او کور کی دا تسلیت زی خدیجت الکبراو چی بار بسنگ تکلیف الرسی چی کور تورا غیبا دا تسلی خبر کولے چی خد و خیاری او همدردی ناغا دا سڑی دا پارا دا تسلی باعثی پا دنگ کال بارا وفات شو ابو طالب صاحب وفات شو او خدیجت الکبرا وفات شو دوارا مکہ مکرمہ کی دفن دی کلارے جنت المعلا کی نبی کریم ته تکلیف زیاد شو ځکه دا بار د تسلی اسباب ختم شو د کور د تسلی ختم شو نو خدای والا په دغه کال دا بے اندازې لوی اعزاز ورکړه د معراج چې د یو پیغمبر ته نه دی ورکړ هغه مونږ والا په اعزاز او په خوشاله بدل ها اسراء معراج دا روحانی کو جسمانی دا نستا قرآن نخو معلومی کی بیت المقدس پورخو دیتل دے او دا پا قرآن شریف کی ثابت تے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى او دا بہا ذکر دا پا حدیثو کی راغل او قرآن شریف کی صورت نجم کی ورطا اشارہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بيوي ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بعض شاذ مليان ندا نقل له چې د حضور مبارک معراج دا خوب لیدلو خوب کې لیدلو کو جمهور امت پدے دے چنا حضور مبارک پا ویخت لے دے دا چی سو خوب وی بیس دلیل وی بیوی قرآن شریف کی تعبیر تی پرویا شوی دے وما جعلنا الرؤیا اللتی اریناکا
الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. نو خدای ورته رویا ویلې د رویا خوب ته بیم په حدیثو کې د عبدالله ابن شریک ابن ابي نمر حدیث په بخاری کې مراشي. حضور مبارک په آخر کې وایي ثم استيقظت بیرا بیدار شو. نو معلومه دا شو چې دا ټول سفر دا د خوب واقعه ده، ځکه وایي ثم استيقظت بیرا بیدار شو، راویښ شو. نو راویښېدل خو د خوب نه پسې. عام امت پدې دا شوافیون هم نقل له او معتزله هم دا مسلک چې خوب کې لیدل. عام امت او صحابه کرام اپدې چې نه حضور مبارک د بدن سره تللی دی او د ویښه واقعه. دلیل اول دا چې خدای پاک د حضور تعبیر په عبادت سره کړی دی. سبحان الذي اسرا بعبده، پاک ته غزا چې خپل بنده بوتل دی. نو عبادت روح ته یوازې نه وای، روح او بدن دواړو ته عبادت وای، جسم ته انسان ته. او چې د بیت المقدس په نسته قرآن کې راغلی، باقي پکې څه اشکال پاتې شو. بیا مدا چې د خوب لیدل څه کمال خو نه دی. خوب خو عالمان هم لیدی شي چې د شپې اسمانونو ته تللی ما ما په خپله خوب لیدلو یو ځل چې جنت کې ګرځم. ما سره تره دی مشر عالم و زما استاد مسخر مې ما هغه دی او زه یم هغه مخکې روان دی زه ورپسې. نو خوب لیدل خو څه ناشنا خبرې نه دی. خوب خو ډېر خلک لیدي، بلکې بدان هم خوب لیدی شي لکه مونږه چې اسمانونه مې ولیدل، جنت مې ولیدل. نو خوب کې دا خو څه کمال نو چې خدای پاک نبی کریم په کمالاتو کې دا ذکر کوي. خوب خار بد نه لیدی شي. درېمه دا ده چې به قریشو انکار ولې کو. قریشو وی نه دا داسې نه دي، د خوب نه څوک انکار کوي. یو سړی وي چې بیګا ما خوب کې ولید چې اسمان ته ختلی، بل څوک ورته دا نه وایي چې دروغ دی ووایي. ځکه خوب لیدو کې خو څه دغه نه څه ناشناوالی نشته. نو چې قریشو انکار کړی ټوکې کړي، بعضې ساده مسلمانانو باندې دغه راغی تردد راغی. او بیا قریشو تپوس کړی چې بیت المقدس څنګه. نو حضور مبارک په حجر کې ودرېد حتیم کې، او خدای ورته بیت المقدس څرګند کړ. نو دوی به تپوسونه کول، هغه به جوابونه کول. نو که د خوب واقعه وي د انکار ته حاجت نو، او ناشناوالی پکې راته نه، او نه معجزه به حسابېږي. که دینه تعبیر پر رویا سره شوی دی، نو دا قرآن شریف کې چې رویا ذکر دی دا هغه د صلح حدیبیه هغه رویا ده. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. دا خو رویا د فتح د مکې ده، د حدیبیه نه د معراج. دویم دا کې په تعبیر پر رویا سره شوی دی، نو چونکې هغه د دویم جهان خبرې دی، عالم بالا. نو دې جهان لیدو ته رؤیت وایي، او د خوب لیدو ته رویا وایي. چونکې دا د دې جهان سره تعلق نه لره، نو تعبیر ته پر رویا سره شوی. پاتې شو حدیث د شریک ابن عبدالله بن عمر. نو علما وایي لږ هغه وهم کړی دی په دغه حدیث کې. یو پکې دام د ثم استيقظ، نو کې دې چې راویښ شوی دی حضور مبارک، یا د دې دویم جهان د عالم بالا د سیر نه د واپس راتلو سره چې دې جهان ته راغی، تعبیر یې په استيقاظ سره کړ. یا راویښ شو بیا راویښ شو، نو دا وهم دی د راوي نه. نو د